ډاکټر علامه محمد اقبال د شلمی صدۍ یو نامتو شاعر، مصنف، قانوندان، سیاستدان او د تحریک پاکستان اهم ترین او ځلنده ستوری وو. بحیثیتي سیاستدان دغه لوړه کارنامه نظریه پاکستان ته عملی شکل ورکول وو. د علامه اقبال د پیدایش د ورځې په لړ کې مرکن بړخیله کې د عوامي جرګې د انتظام لاندې دستوره ترسره شوه چې پکې پوهانو او د سکول ماشومانو ګډون وکړو. دستورې ته ډاکټر فرهاد علي او نامتو ماهر تعلیم امجد علي ویناګانې وکړې او د شاعري مشرق د پاکستان جوړېدو لپاره کردار وستایلو او د خبرې په ډاګه کړل چې خوږ وطن پاکستان د دارنګه قامي اتلانو د کوششونو نتیجه ده. نوی نسل لا پکار دی چې د قائد او علامه اقبال په فلسفه ځان پوه کړي او د نظریه پاکستان سوچ اختیار کړي، کوم چې زموږ قامي فرض دی. د ملک ته ډیر زیات ضرورت دی او زمونږ د ډیر روان نسل د بچو تربیت لکه څنګه چې امجد سیبوي چې د کتاب نه دوته هغه خلک په ګوته کول چې کم د وطن د پاره د دین د پاره کمی قرباني ورکړي چې هغه خلکو فلسفه او پیژني. په افسوس سره چې زموږ په معاشره کې د نمونه کارونه چې کم دي نو هغه څوک د نوي نسل د روان کم نسل چې کم دي د هغې د راهنمایۍ دپاره داسې هېڅ نمونه کارونه نشته. نو دا نمونه فنکشن ارینج کول چې کم دي دا د عامي سوسایټۍ نه د ټول نه زیات چې کم دي نو دا د سټوډنټانو دپاره دا ډیره ضروري ده. کوم قامونه چې د خپلو اتلانو کردار خپلوي او تل یې یاد ساتي نو کامیابی د هغه خلکو لارې ساري. موږ لا پکار دي چې د خپل ملک او هغه کردارونو قدر وکړو د چا په برکت چې په آزاد او خودمختار ریاست کې ژوند کوو. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.